نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. معززو پورز د قیامت با د انسانانو د اعمالو تول کیږي، تله د میزان دا بلگی او الله جل جلاله با د انسانانو اعمال تلی. دې کې مختلف روایات دي چې د اعمالو د تللو او د وزن کولو بس کیفیت وي. نو یو روایت دا دی چې مونځ، روجا، ذکر، تلاوت دې له به جسم ورکړی شي، شکل او صورت به له ورکړی شي او هغه به تللی شي. لکه څنګه چې یو حدیث مبارک کې راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې یو نیک انسان په قبر کې دفن کړی شي نو د هغه عمل د یو ښکلی انسان په شکل کې هغه راشي او هغه د عذاب الهی نه محفوظ وساتي. لہذا اعمالو له به جسم ورکړی شي او هغه جسمونه هغه به په تله د میزان کې کېښودی شي او تللی بشي. یا بل قول دا دی چې عملنامې به تللی شي، فرشتې لګیا دي، رجسټر او کاپې ورسره دي او د انسانانو عملونه دا په رجسټر کې لیکي. نو په ورځ د قیامت به الله جل جلاله دې ته ووایي چې دا رجسټر یې راوړی. نو مثال په طور د یو انسان به په 15 کاله کې 1000 رجسټر د نیکو ډکې شوي او 500 یا 200 یا 100 دا به د بدو ډکې شوي یا بالعکس. لہذا رجسټر به تللی شي چې په کومو رجسټرو کې په فرشتو د دې نیک اعمال لیکلي دي هغه رجسټر به راوغوښتی شي او په تله د میزان کې به کېښودی شي. بیا چې د چا نیکۍ ډېرې وي نو د هغه د نیکو رجسټرې به ډېرې وي، ظاهره خبره ده، او چې د چا بدۍ ډېرې وي نو د هغه به د بدو رجسټرې ډېرې وي. یا بل روایت کې راځي چې دا انسان به تللی شي، دا عمل کوونکی به تللی شي، دا عمل کوونکی به په تله کې کینولی شي. نو که دې نیک عمل او د نیکۍ ډېرې وي نو دې به دروند شي، او که نیک عمله نه و بد عمله و، نیکۍ یې لږې وي، کمې وي او بدۍ یې سیوا وي، نو دی به په هغه تله د میزان کې سپک شي. لہذا په ورځ د قیامت به د اعمالو تول کیږي چې د چا نیک اعمال ډیرو هغه کامیاب شو، هغه به جنت ته ځي، هغه ته به د جنت ټیکټ میلو شي، او چې د چا نیک اعمال کمو، بدعملۍ یې سیوا وي، نو الله جل شانه به هغه ډیر په خرابه طریقه باندې دوزخ ته لیږي. الله دې موږ له امان راکړي.